أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا دے اللہ کریم جل وعلا شانہ بتوحید باندے یو دو دلائل پرون آیت کے ذکر شو وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللہ تعالیٰ ہاں ذات چتا سمڑی ہوئی دے جراثیم و پشکل دے پلارانو پشاگانو کی موجود ہوئی فَأَحْيَاكُمْ بیائرہ شوان نکڑی دے مور پخیٹا کے شوان در دواجا ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ بیا بتا سمڑی جنیٹا وہ پورشی مرگ برازی ثم يحييكم بیا بتا سورا شوندی کئی بالبعث وبعث بعد الموت دی قیامت پورس با دوبارہ شوند آئے نو دی آیت کے دو صفت دے اللہ بیان شوند یو صفت احیاء شوند دویم صفت اماتت مرگ احیاء او اماتت دا دو داس صفتون دی چی سوائے دے اللہ نا دا دے بلچا دے وہ سپورا نہیں دی مرگ او ژوند دا صرف اللہ کی مڑی تا روح اچول او ژوند دے کول او دے ژوندی نا روح اخستل دا دوارا کارونا دے اللہ نا جل شانو دے قدرت اس بدی متذکرہ آیت کریمہ کی هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا اللہ تعالیٰ انسان تا بطور انعام خصوصی او دے اثبات دے مسئلے دے توحید بخاطر فرمائی هو الذی اللہ تعالیٰ ہاں ذاتا خلق لکم چی پیدا کری دے تاسو دے فائدی دے پار ما فی الارض سمر کائنات چی پزمکہ کی دی جمیعاً طول اللہ تعالیٰ فرمائے دنیا کی چی سمر کائنات کی سمر مخلوقات کی منگے گورو او کے نبورو اللہ تعالیٰ بنیادی داد انسان دے فائدے دے پار پیدا کری یا ہو براہ راست فائدہ رسیگی دے دی کائنات و انسان
او یا بالواسطه یو پرېږده یو دروازه پرېږده نو یا خو یې براه راست انسان ته فایده رسیږي او یا بالواسطه. اوس په دې عالم کې دا پاسه اسمانونه لاندې ځمکې او په دې ځمکه باندې چې څومره کائنات او مخلوقات په نظر راځي دا ټول بنیادی طور الله د انسان د خدمت لپاره پیدا کړي. اسمان الله د موږ د فائدې لپاره پیدا کړي. په اسمان کې دا نظام شمسی او نظام قمری، نظام د ستورو، نظام د وریځو او د باد او د باران ټول د انسان د فائدې لمر لګیا د موږ ته رڼايي راکوي، موږ ته دوب او ګرمي راکوي، زموږ غلې او فصلونه پخوي او ستوري پکې ذایقې اچوي، سپوږمۍ پکې رنګونه اچوي، باد او باران هغې دپاره تازګي او ترقي ورکوي. ټول لګیا دی موږ دپاره خدمت کوي. اوس چې دا سړی نظر وکړي دا څومره دنیا چې په حرکت کې ده او په شور کې ده، هوا کې جهازونه دي او کروڑ موټرې دي او فکټریانې دي، کارخانې دي، مړه چې څومره دنیا په حرکت کې ده دا د دې انسان دپاره لګیا ده. هوا کې جهازونه د دې انسان دپاره الوزي او دا موټرې او دا ټریلې او فکټریانې او کارخانې او دا د زمیندارۍ او د باغبانۍ نظام او دا د بازارونو او دا مختلف قسم څومره کائنات چې دي دا د انسان لپاره. حتی علما فرمایي الله تعالی چې فرشتي پیدا کړي دا د انسان د خدمت لپاره. حالانکه فرشتي د اسمان او د ځمکې د پیدایش نه زرګونه کاله مخکې پیدا شوي. اسمان او د ځمکې د پیدایش په زرګونو په لکونو کاله، بعضې علما کروڑونو کاله لیکي چې دا د اسمان او د ځمکې نه مخکې پیدا شوي، خو دا د دې انسان د خدمت لپاره. انسان ته چې یو معزز مېلمه را روان وي نو دا انسان ته ډېر مخکې نه دی مېلمه ته امادګي تیاری بندوبست وکړي، صفایانې ورته کوي، چونې ورته لګوي، ګلونه ورته لګوي او قسم یوه میاشت مخکې یو کال مخکې لګیا یي چې اهم مېلمه را روان. یو بادشاه چې بل ملک ته په مهماني ور روان وي نو هغه ملک ورته د میاشتو میاشتو نه انتظامات روان وي چې فلانی بادشاه را روان. نو انسان د الله مېلمه ده، دا ډېر قابل قدر او مکرم معزز مخلوق. دغه مېلمه چې الله د دنیا ته راوسته نو د مخکې نه یې ورته بندوبست شو. آسمانونه یې پیدا کړل، ځمکه یې پیدا کړه او اسمان او ځمکه کې کائنات او مخلوقات پیدا کړل، فرشتې پیدا کړې وغیره وغیره چې حضرت انسان را روان. ټوله دنیا چې مکمله شوه، ضروریات زندگی د انسان دپاره فراهم شول، د هغې نه بعد مېلمه راوسته. ورپسې آیت کې فرمایي وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. بس بیا الله خلیفه پیدا کړ سیدنا آدم علیه السلام. مفسرین فرمایي چې د جمعې په ورځ الله خاوره پیدا کړه او په دې خاوره کې د نباتاتو د زرغونې مادې پیدا کړې او د هفتې په ورځ د مازدیګر مازنه پس سیدنا آدم علیه السلام پیدا کړ. یعنی دا څومره انتظامات چې دا مونږ ګورو په دنیا کې دا د انسان یعنی د آدم علیه السلام د پیدایش نه مخکې پیدا شوي. اول خدای اسمان پیدا کړ، ځمکې پیدا کړه، اسمان او ځمکې ترمنځ چې کوم کائنات دي، وریځ د هوا د برق او رعد وغیره وغیره دا ټولې پیدا کړه. بس دی بیا آدم علیه السلام دا ټول نظام کائنات د دې انسان دپاره الله وایي هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. الله هغه ذات ده چې تاسو انسانانو دپاره دا ټول ما فی الارض
ما فی الارض هغه اشیاء چې په ځمکه کې دي دا څومره چې موږ ګورو دا ټول ما فی الارض کائنات الله وی دا د تاسو لپاره دا د انسان. علما فرمایي دنیا کې بعضی شیونه داسې دي چې ظاهرا د انسان دشمن دي، انسان ته موزي او تکلیف ورکوي، مار دا لړم دا بسې دي وغیره زهري اشیاء. نو الله فرمایي په دې ځمکه کې چې څومره اشیاء دي دا د انسان د فایدې لپاره دي. نو مار او لړم څه فایده ورکوي انسان ته؟ په انسان دشمنان دي، انسان چې وګوري فوراً یې مړوي. او که انسان خدا نه خوا سوچي چې انسان قبر ته رسوي نو دا خو په دې ما فی الارض کې راځي، د دې څه فایده ده؟ علما فرمایي دا کائنات دوه قسمه دي مخلوقات. یو داسې دي چې انسان ته براه راست فایده رسي بلا واسطه، خوراک ده، اسکاک ده، مکان ده، لباس ده، دا براه راست موږ خلوص کو فایده ورناخلو، دا خلوص براه راست فایده ورناخلو. بعضی اشیاء داسې دي چې هغه بالواسطه د موږ لپاره نفع بخش دي او مفید دي. موزی اشیاء مار او لړم وغیره زهري اشیاء براه راست کا موږ ته فایده نه راکوي، خو بالواسطه د موږ لپاره داسې فایده راکوي لکه عام کائنات مفید چې موږ ته فایده راکوي. لکه ټول ساینسدانان او ټول اطباء وایي چې دا زهريله او موزي حیوانات په دې عالم کې زهريله او اټمي او خطرناک اکسوجن ځان ته کېچ کوي. نو موږ ته موسم صفا کوي، اکسوجن موږ ته صفا کوي، دا د موږ خدمت کې لګیا دي. مار د لړم د وغیره موزي اشیاء دا په دې عالم کې چې کوم خطرناک اکسوجن د چې هغه انسان ته داخل شي بې شماره بیماری ورته لګي. نو دا زهريله حیوانات لګیا دي، هغه خطرناک اکسوجن ځان ته راکېچ کوي او دا موسم موږ ته صاف او شفاف جوړوي. دا د موږ په خدمت کې لګیا دي. د هغه خطرناکو اکسوجنونو د راکېچ کولو نه په دې موزي اشیاو کې زهر پیدا شي او هغه زهر که بیا انسان بل حیوان ته ورسي نو د هغې نه یا مړېږي یا سخت بیمارېږي. نو دا ټول زهر او دا ټول ګندګي او خطرناک جراثیم دا هغې ځان ته کېچ کي او موسم موږ ته صفا کړي. څومره لوی خدمت کوي. لہذا علماء وایي عمرسه د مار لړم ته چې تا ته یې څه نه دي ویلي مې مړوه یې مه چې خطره دې نه ده محسوس کړې پرېږده چې خپل کار کوي. دا د موږ د فایدې لپاره الله پیدا کړي. اوس دا مچر او ماشي ګرمۍ موسم کې انسان ورنه ډېر تنګېږي. ګرمۍ نه دومره نه تنګېږي لکه د دې بنګ بنګ نه او د دې چیچلو نه چې انسان څومره سخت تکلیف وي. خو دا مچر او دا موچان کتابونه وایي دومره مفید دي که دا په معاشره کې نه انسان ته مختلف قسمه بیماری لګېدی شي. دا چې انسان کم خوراکونه وکړي او یا موږ لا خوراک نه کړی دا سبزیانې او دا غوښې وغیره په دې کې خطرناک جراثیم دا موچان او ماشي ورباندې کښېني هغه جراثیم ورنه خوري. په دې ګندنالیو کې په دې جیلونو په لښتیو کې خطرناک قسم جراثیم وي. هغه په معاشره کې خواره شي انسان ته لا علاجه بیماری لګېدی شي. موچان په هغه ګندګۍ باندې کښېني چېرته چې ګندګي موچان ورباندې ګڼه هغه خطرناک جراثیم هغې خوري. دا موسم موږ ته صفا کوي. کتاب لیکلي چې د چین په یو شهر کې موچان او میاشې ډېر زیات نو هغه خلکو ته تکلیف ډېر و. حکومت یو قسم سپری استعمال کړه دا موچان او مچره مکمل ختم. وخت تېرېدو سره په دې شهر کې او دې معاشره کې خطرناکې نوې نوې بیمارۍ پیدا شوې. د دې بیماریو چې لیبارټریو چیک وکړو ډاکټرانو ریسرچ او تحقیق وکړو نو نتیجه یې دا راوویسته چې په دې شهر کې یو څه موچان او ماشي ښکار کوي. دلته داسې خطرناک جراثیم دي په دې ګندنالیو کې په دې سبزیانو په دې فروټو کې چې هغه ماشي او مچر دي هغه خوري استعمالوي انسان ته معاشره صفا شي. لہذا دې شهر کې لږ موچان او ماشي ښکار کوي. نو بیا یې وایي
په هوایي جهازونو کې یو دوه جهازونه ماش مچره چېرته برابر کړل او دې شعر دې راوړل پکې خلاص کړل چې دا خو چې دلته نه ګزاره نه کېږي دا خو ډېر ښه شی دی نو یو شی به موږ دپاره مضر وي خو بالواسطه هغه د انسان دپاره بیا خدمت کوي او د انسان دپاره هغه مفید او نفع بخش وي مرګ خطرناک شی دی انسان دې نه ډېر یېرېږي انسان دې یو شي نه دومره نه ډارېږي لکه مرګ نه چې ډارېږي خو مرګ نه بهترین شی نشته انسان ته ډېره فایده ورکوي مرګ چې نه نو انسان به ذلیل او رسوا وي د موږ پلاران او نیکونه به اوس دوه سوه نیکونه به راته کور کې پراته وای نو موږ به د ژوندو خدمت کولی که د هغو خدمت به موږ کولی او موږ به هغې ته روزي برابروله او که د ژوندو ته به م روزي څومره لوی مصیبت و نو مرګ ډېره لویه پرده یي چې په خپل ټایم راشي و انسان په عزت سره د خاورو لاندې محفوظ شي چې مرګ نه لویه رسوایي به لوی مشکل به یو بادشاه دی وزیر سره ناسته او داسې ګپ شپ لګوي نو بادشاه دی وزیر ته وایي مولانا رومي صاحب واقعه نقل کوي بادشاه دی وزیر ته وایي یاره دا مرګ چې نه وای څومره خوند به یې کړی وای مرګ چې نه وای ځکه بادشاه ته خو په بادشاهۍ کې ډېر زبردست سهولتونه او ډېر اعلی قسم نعمتونه فراهم وي نو هغوی دې مرګ نه ډېر ډارېږي چې مرګ راشي دا نعمتونه دا بادشاهي ختم اگر این موت نبودی چی خوش بودی بادشاہ ورته وایي که دا مرګ نه وای څومره ښه به وای همیشه به بادشاهي وه نو وزیر ورته ډېر ښکلی جواب وکړي اگر موت نبودی این سلطنت تو را کی رسیدی که مرګ نه وای دا بادشاهي به تا ته څنګه رسېدی دا بادشاهي که مرګ نه وای خو د تا پلار او نیکه به اوس هم ژوندي وي بادشاهان به وایي تا ته به بادشاهي څنګه میلاوي دا خو د مرګ په برکت تا ته میلاو شو نو بادشاهانو ته بادشاهي چې میلاویږي وزیرانو ته وزارتونه چې میلاویږي دا د مرګ په برکت سابقه بادشاهان مړه شي نوې ځوانانو ته بادشاهي میلاوي شي نو که مرګ نه وای بس دا نیکونه به بادشاهان وای دا د آدم علیه السلام نه تر ننه پورې به بادشاهان ژوندي وي نو دا موجوده خلکو ته به بادشاهي نه میلاوي نو مرګ ډېر لوی خیر انسان ته چې نعمت میلاویږي دا د مرګ په واسطه میلاویږي انسان ته چې خیر میلاویږي دا د مرګ په واسطه نو لہذا مرګ هم یو مخلوق ده الله وایي څه مې چې په دې ځمکه کې پیدا کړي دا د تا د خیر دپاره دی نو مرګ خو موږ ته ډېر تریخ ښکاري خو چې فی الحقیقت سړی سوچ وکړي دا مرګ هم د انسان د فایدې دپاره شو دا مرګ هم د انسان د فایدې دپاره شو بیماری څومره ناکاره شی ده هغه چا نه یې تپوس وکړي چې بیماران او د هغه بیمارۍ تپوس د هغه انسان نه کوه چې هغه پرې مبتلا وي خو بیماري ډېر لوی خیر ده انسان عبادت ته مجبور کړي انسان الله ته متوجه کړي د انسان ګناهونه ورسره ورژېږي انسان ته درجې پرې حاصلې شي او انسان ته د شکر توفیق میلاو شي د توبې او د استغفار توفیق میلاو شي ګڼې فایدې لري نو هر یو شی چې الله پیدا کړي الله وایي دا مې د تاسو د فایدې دي هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا هو الذي الله تعالی هغه ذات خلق لكم چې پیدا کړي دي تاسو د فایدې لپاره ما هغه مخلوقات فی الارض چې په ځمکه کې دي جميعا ټول داسې الله ونه وایي چې بعضې مخلوق د تاسو لپاره مفید ده او بعضې مخلوق مضر ده نه جميعا ټول دا کوم چې انسان ته مضر ښکاري دا بالواسطه او فی الحقیقت بیا د انسان لپاره مفید دي حدیث یو کتاب دا غي واجبه خبره کړي وای دا غله چې معاشره کې پیدا شي
دا خو لوی نقصاني شی ده، انسان ته ډېر مضر شی ده او د معاشرې د تخریب دپاره ډېر تباه کون شی ده غله او ډاکوان. خو فی الحقیقت دا وایي د انسان دپاره خیر چې غله نه وایي، یعنې د غلا تصور نه وایي دنیا کې. نو بیا به دا زرګونو خلکو ته په چوکیداري چې رزق میلاوېږي دا به څنګه میلاوېدی؟ نن په هر بازار کې، په هر دکان، په هر مارکیټ، په هر بلډینګ باندې لسګونو کسان چوکي، یعنې په دنیا کې په کروڑونو خلکو ته رزق د چوکیداري په وجه میلاوېږي او دا د غلو د برکته میلاوېږي. دکاندار به تالې څنګه خرڅولې، دا کیمرې به څنګه خرڅېدې، دا بزنس او کاروبار دا د غلو د برکته. نو هر یو شی چې انسان سوچ وکړي دا د انسان د فایدې لپاره پیدا دی. بیا د دې آیت نه یو فقهي مسله معلومیږي. الله وایي څه چې ځمکه کې دي دا د تاسو د فایدې لپاره دي. نو دې آیت نه یو مسله معلومه شوه. مسله دا ده چې دنیا کې څومره کائنات او مخلوقات چې دي اصلا او بنیادي طور دا د انسان لپاره جائز او مباح دي. څومره اشیاء چې دي دا د انسان لپاره حلال او مباح دي. ځکه الله تعالی وفرمایل ما فی الارض په دې ځمکه کې چې څه شی دي وایي دا مې د تا د فایدې لپاره پیدا. نو چې د انسان د فایدې لپاره کم شي نو فایده خو سړی هغه شي نه اخلي چې هغه حلال او جایز وي. نو دا جمله اشیاء په ځمکه کې دا د انسان د فایدې لپاره لہذا د انسان لپاره حلال هم دي. نو حرام به صرف هغه شی نه وي چې شریعت یې موږ ته نشاندهي کوي چې خنزیر مه خوره، مرداره مه خوره، د رګونو وینه مه خوره، فلان شی مه خوره، فلان شی مه خوره. نو شریعت چې په کوم شي ګوته راته کوي خو دغه به حرام وي، باقي ټول اشیا د دنیا حلال دي. ځکه الله وایي دا ټول کائنات مې د تا د فایدې لپاره. نو فایده خو سړی هغه شي نه اخلي چې هغه حلال محلل وي، جایز وي. نو اصلي طور څومره اشیا چې دنیا کې دي دا انسان ته حلال. نو علماء فقها وایي چې اصل په اشیاو کې اباحت ده، اصل په اشیاو کې حل او اباحت ده. دا حرمتونه چې راځي دا د شارع له طرف نه راځي. شریعت وایي چې دا شی حرام، دا شی حرام، دا شی حرام. بس هغې نظام وساتو. باقي مانده چې څومره کائنات دي دا د انسان لپاره حلال محلل دي. هو الذي الله تعالی هغه ذات دا خلق لكم چې پیدا کړي دي تاسو لپاره ما هغه کائنات فی الارض چې په ځمکه کې دي جميعا ټول. ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات. ثم استوى بیا قصد و اراده وکړه الله تعالی الى السماء آسمان ته فسواهن برابر کړل دی آسمانو لرا 7 سماوات و آسمانونه. دینه معلومه شو چې الله اول ځمکه پیدا کړه او بیا آسمانونه پیدا کړه. لیکن نور آیاتونه معلومیږي چې الله اول آسمانونه پیدا کړي او بیا ځمکه. محققین مفسرین وایي چې اصل همداسې ده، اول آسمانونه پیدا شول او بیا ځمکه پیدا شول. او ښه خبره دا ده مفسرین فرمایي چې د آسمان نمونه دا اول پیدا شوه او بیا لاندې ځمکې پیدا شوې، پس د آسمانونه په اصل شکل باندې برابر شول. نو نمونه د آسمان دا ړومبی د ځمکو د پیدایش نه او دا موجوده چې کوم آسمانونه دي دا بیا د ځمکې د پیدایش نه وروسته دي. نو د نمونې په اعتبار سره آسمان مخکې پیدا ده او ځمکه وروسته ده او په اصل حقیقي شکل بیا ځمکه مخکې ده او آسمان وروسته ده. وهو بكل شيء عليم. دغه الله تعالی په هر یو شی باندې علم والا ده. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة.
اوس په دې وړاندې آیت کې دا اوس چې ترجمه شو الله تعالی د انسان د پاره د کائناتو د تخلیق او د پیدائش ذکر چې ټول کائنات په د انسان د پاره پیدا کړ نو د انسان د راتلو نه مخکې دا ټول کائنات چې انسان ته ضرورت تا الله پیدا کړ دغه نه پس الله د انسان او د سیدنا آدم علیه السلام د تخلیق مسله بیانې خلافت ارضی ازمکه خلیفہ پیدا کړي سیدنا آدم علیه السلام نو فرشتو ته الله جل شانه بطور مشاورت کو فرمایل انی جاعل فی الارض خلیفہ زپسمکه کې خپل جانشین او خپل نائب او قائم مقام جوړول غواړم تاسو سره ده نو فرشتو ورته اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء داسې مخلوق جوړول غواړي چې هغه به جګړې کوي جنګونه به کوي وینه به تویوي فسادات به کوي لکه اوس چې انسانان په کوم فسادونو لګیا دي نحن نسبح بحمدك ونقدس لك موږ د تا تسبیح وایو د تا حمد وایو د تا تقدیس او صفایي بیانو بس موږ کافي او بل مخلوق ته چنده ضرورت نشته فرشتو دا مشوره نو الله جواب ورکړي قال اني اعلم ما لا تعلمون زه په هغه څه پوهېږم چې تاسو پرې نه پوهېږئ الله تعالی فرشتو ته وایي زه چې آدم علیه السلام پیدا کوم د هغه په حکمت او په فلسفه او په فایدو باندې څه پوهېږم تاسو پرې نه پوهېږئ بهرحال اوس دې آیت کې د انسان د پیدایش او د خلافت ارضی مسله الله جل شانه بیانوي اوس مفسرین دا ذکر کوي چې د انسان د پیدایش نه مخکې په دې ځمکه باندې بل مخلوق تیر شوی ده که نه ده تیر شوی د ځمکې د پیدایش نه بعد لومبی دور او لومبی مخلوق انسان ده او که نه نور دورونه تیر شوي او بل مخلوق په دې ځمکه تیر شوی نو قرآن او حدیث نه خدا واضحه معلومه ده چې د انسان نه مخکې په دې ځمکه باندې جنیات پاتې شوي دور انسي نه مخکې دور جني و خو د جنیاتو نه مخکې په دې ځمکه باندې څوک پاتې شوي و که نه نو د هغې متعلق قرآن او حدیث نه دي ویلي لیکن تفسیری او تاریخي روایاتو کې داسې راځي چې ځمکه لومبی الله پیدا کړه نو الله یو مخلوق پیدا کړ یو قوم پیدا کړ چې هغه قوم او هغه مخلوق ته ویلی شي حن ح او نون حن بن جن انس دا مخلوقات دي اول الله تعالی د حن په نوم باندې مخلوقات پیدا کړ والله اعلم زرکالی وزرکالی څومره په دې ځمکه باندې وخت دی بیا هغه الله فنا کړ بیا بل مخلوق پیدا کړ په نامه د بن هغې څه وخت دی که هغه فنا شول بیا د آسمان د انسان یعنی د آدم علیه السلام د پیدایش نه 2000 کاله مخکې د آدم علیه السلام د پیدایش 2000 کاله مخکې الله جن پیدا کړ جن پیریان بیا 2000 کاله په دې ځمکه پیریان پاتې شوي هغوی قتل او غارت شروع کړ او فساد او جنگ او جګړې شروع کړې سرکش مخلوق ده نو الله ورپسې فرشتې راولېږلې نو فرشتو دا جنیات سې مړه کړل او سې غرونو او جزیرو طرف ته ودرړل ویځغلل او ځمکه یې ترې صفا کړه د هغې نه بعد الله تعالی دور د انس دا پیدا کړ نو اول کائنات حین نمبر 2 بن نمبر 3 جن او نمبر 4 انس الله تعالی اس انسان پیدا کولو مسئله بیانوي چې سیدنا آدم علیه السلام هر چې جنیات دي جنیات او شیطانان الله د اور پیدا کړي د اور د لمبونه کومې لمبې چې پاسه خیږي د دې نه الله تعالی جنیات او پیریان پیدا کړي او فرشتي چې الله پیدا کړي دا د یو خاص نور نه مفسرین فرمایي وای اکثر الله فرشتي د هغه نور نه پیدا کړي د هغه قسم نور نه
چې کوم نور سیدنا موسی علیه السلام په کوه طور باندې لیدلی ده 14مه سپاره کې راځي موسی علیه السلام سره خپله بیبي او سګړې او بېزې ورسره دي خپل سخر شعیب علیه السلام د کلي نه راروان د مدین نه مصر طرف ته په دې لاره کې برفاري شروع ده سخته سردي ده او بیبي ته د لمګون درد شروع شو پشه غر ده هېڅوک نشته موسی علیه السلام نه یو اور ولیده نو بیبي ته یې ویې زه به ورشم د څه لرګي او د خاشاکو په ذریعه به اور دلته رانقل کړم تا ته به د ګرمایش انتظام وکړم نو چې ورغی نو نه خو سور ده او نه خو شین ده داسې درمیانه غوندې ښکلي شکل کې یو اور ده خو عجب اور ده په شنه ونه باندې بلېږي شنه ونه ده تازه او لمبې ته نه چاپېرې ده موسی علیه السلام چې ورنږدې شي نو هغه اور ورباندې داسې اټیک وکړي دی شاته شي بیا چې ورمخکې شي هغه اور داسې حمله وکړي موسی علیه السلام عجیبه اور ده دې کې د الله جل شانه کلام شروع شو انا ربک زه د تا رب یم یا موسی علیه السلام فاخلع عليك انك بالواد المقدس طوى نو دغه قسم اور نه دغه قسم نور نه دا اور نه ده دا نور ده د اور په شکل د دې نور نه الله جل شانه فرشتي پیدا کړي او انسان چې الله پیدا کړي ماده تخلیق انسان چې د کمی ماده نه الله پیدا کړي شیطانانو پیریان د اور نه فرشتي د نور او د رڼا نه او انسانان د خاک او د خاور نو اصلا انسان سیدنا آدم علیه السلام د دې خاور الله پیدا ولقد خلقنا الانسان من صلصال هغه خاوره چې هغه پخه شي لکه د کودړي د ګړی او د منګی والا چې داسې په لاس باندې نو ټنګ ټنګ اواز کېده صلصال نو آدم علیه السلام الله چې د کومې خټې نه پیدا کړه هغه خټه یې پخه کړې وه دا خټه چې پخه شي بیا د سیمټو مقابله کوي نو هغه یې پخه کړې وه روایتو کې راځي الله جل شانو چې د آدم علیه السلام د تخلیق او د پیدایش اراده وکړه نو جبرائیل علیه السلام یې ځمکې ته راوړی و چې ته یو موټی خاوره راوړه خو د ټولې ځمکې د مخ نه دا یو موټی راواخله نو هغه خو ید د جبرائیلي و د جبرائیل علیه السلام لاس ته نو په دې ځمکې داسې راکش کړه او یو موټی خاوره ترې راواخیسته نو د ټولې ځمکې د مخ نه چې یو موټی راواخیست نو په دې ځمکه د مخ باندې مختلف قسم خاورې دي چېرته توره چېرته سره چېرته شنه چېرته سپینه چېرته څنګه چېرته څنګه دا مختلف قسم او بیا یې په یو ځای باندې واچوله او هغې سره یې اوبه ګډې کړې خټه یې جوړه کړه بیا غټ غټ ځناور دي لکه د قچرو د آسانو په شان هغه پکې 40 کاله داسې خېږي دا خټه چې پخېږي دلته یې موږ نه ګورو د افغانستان کې په دې ایجنسیو کې چې کومې علاقې خاوره مزیداره وي دا پخڅې چې ورنه جوړوي نو چې کله جوړه کړي بیا پکې ټکټر خېږي دا چې ټکټر پکې ریوسو پکې لکه موبایل چې وي او ویان پکې خېږي نو هغه خټه داسې شي لکه سریښناکه شي لکه ربړ باندې چې داسې داسې کوي هغې نه چې آبادي وشي بیا داسې وي چې سیمټ څه شي افغانستان کې یوه آبادي وه 14 پخڅې 14 پخڅې ډېر غټ شی 14 پخڅې وه چاردیواري وه او بیا پاسه پې تاریخ لیکلی و دا تاریخ چې موږ ولیده نو تقریبا 92 سالې وتلي 92 خو چاردیواري داسې ورته به وایي چې 3 کالې وتلي نو اصلي آبادي د خټې آبادي وي انسان پکې خوشحاله وي د انسان صحت ته مفید وي او ډېر زیات عمر هم لري چې په طریقې سره وشي نو 40 کاله دا ځناور په دې خټه کې خېږي دا خاوره یې دا خټه یې داسې کړه لکه ژاوله او په خټه باندې چې وخت تېر شي هغه بدبویي شروع کړي څښا شي نو الله تعالی بل ځای کې وفرمایل ولقد خلقنا الانسان من طين من حمأ مسموم ما انسان پیدا کړی داسې خټې نه چې بدبوداره خټه وه بوی یې کړه او بل ځای کې وایي من طین لازب د داسې خټې نه چې سریښناکه وه لکه ربړ باندې داسې ژاوله پکې 40 کاله یې پخه کړه
بیا یې تینا آدم علیه السلام نقشه جوړه نو آدم علیه السلام چې کله دا خټه وچه شوه نو دا خېټه یې خالي وه داسې ټنګ ټنګ آواز به یې کول الله تعالی فرمایي من صلصال دا یې د کودړې نه جوړ د پخې شوې خټې نه جوړ نو د انسان باندې خاوره خټه دا د آدم علیه السلام د تخلیق متعلق مسله بیانې دا به سبا ووایو ربنا آتنا